دا څومره غټه واقعه وشوه چې مړی بیا را ژوندی شي، بیا سملی ژوندی شو بیا مړ شو. ثم قست قلوبکم، پکار دا وایي دومره غټه واقعه خلک ووري چې د هغې زړونه نرم شي. اوس که دغه شانته یو مړی چېرته میلو شي که دلته کې د موټر وی چې راتله نو یو مړی پکې پیدا شو روغ رمټو، نو خلکو څه وکړل؟ مونځونه ډېر شو د خلکو، د الله نه یره ډېره شوه که نه صرف د موبایل باندې تصویرونه پیدا شو. دا مصیبت هر چا سره دی، او دا نه کوي چې د هغې نه څه عبرت واخلي، یا دا وایي چې الله په هر څیز قدرت لرونکی دی. سړی هر څنګه چې الله محفوظ ساتلی دی بس ټیک. دا خو د شرک استدلال وکړي جي خالی نه دی، تا ته څه به چې خالی نه. دا چینیان خو چې کوم اور کې پراته دي دا ټول عمر روغ وي، دا خالی نه دي که نه. او دهریان دي ظالمان الله هم نه مني. عجیبه خلق دی، بس سړی دی مړ دی، بس موږ به دا نیک ګمان وکړو چې شاید ښه سړی و. خو دا خو نه چې خالی نه دی راځه غواړه دی، خبره غلطه ده. د دې نه د الله په رحم و کرم باندې استدلال کول غواړي چې الله څوک محفوظ کوي نو خاورو کې محفوظ کوي، او چې نه محفوظ کوي نه محفوظ کوي. څه زمانه داسې وه چې د پیر بابا رحمه الله قبر باندې خلکو تلل راتلل کم شي وو. د چا چې نمبر و نو هغه یو ګوته وکړه، دلته یو سړی مړ دی اوس، علیه ما یستحقه، د کوم څیز چې مستحق و الله دی ورله هغه ورکړي. نو هغه ما دی چې ته وایې ګوره چې بابا څه نه شي کولی، د هغه قبر خوځېږي راشه وګوره. نو ما یې قبر خوځېږي ځان دې رټېږي که دا علامت دی چې قبر یې خوځېږي نو څه چل شو. غلی شه مونږ سره هم فکر پیدا دی څنګه چل دی. چې لوړو مونږ پته ولګوله طالبان په روزګار شی ډک له رسۍ. هغه چې د چا نمبر و نو هغه یو 200-300 ګونګټان کتلي وو غټ غټ. نو هغه لاندې چې د ټول نه لاندې کوم غلافونه یې اچول نو هغه یې د هغې په میوس کې ګنډلي وو. نی به کله داسې تلل ګونګټ خو به ځای نه کېږي، کله به داسې تلل کله به داسې تلل، پاس غلافونه به داسې بر ښکته کېدل. نو ما یې دې کې کرامت څه شی دی. چې مونږ هغه د هغې هغه ملنګ سره خبرې اترې وکړې نو هغه دا مونږ دغه چل کړی دې ته هم خلک کرامت وي. دي خو عقل نه دلته که یعنې غلو یې پکې د اولیاو په باره کې چې غلو نه وي نو بیا دې څیزونو باندې سړی پوهېږي، دا غلو راشي پکې. د دې څیزونو نه عبرت اخیستل پکار دي. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو ستاسو زړونه، من بعد ذلک د دې نه رستو فهی کالحجارة دا په شان د کاڼي شو، او اشد قسوه بلکې زیات سخت. دا شک نه دی، دا اسلوب کلام دی، د کلام اسلوب د عرب وایي داسې. ابوالاسود دوئلي څه اشعار دي هغې کې هم هغه دغه قسمه څیزونه ویلي، نورو بعضې شاعرانو ویلي دي داسې. وان من الحجارة، یقینا بعضې د کاڼو نه لما خامخا هغه دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د هغې نه نیرونه. دا اصل کې د انسانانو تشبیه ده. بعضې انسانان داسې دي چې د هغې خیر جاري وي، خپل او پردی پکې نه وي، خیر کثیر الله هغې له ورکړي. د کاڼي نه چې اوبه بهیږي خلک ته سیراب کېږي، کاڼي ته څه فایده ده د هغې؟ هېڅ فایده نشته. خو د الله بندګانو کې ډېر نیکان بندګان داسې وي چې د هغې د لاس نه ډېر خیر جاري، جومات کې تجاري وي، بار تجاري، کور جاري، خلک د هغه نه ډېر خیر جوړو کې ډکوي. داسې خلک شته. دا د انسانانو اعلی قسم دی، ځان دې ځای ته ورسوی. یوازې دنیا به چې کېږي ما چې دا کار زه کوم ما ته به پکې څه میلو شي. کم خلک چې څه میلاوي نو هغه دې کې نه راځي. کوشش دا کوه چې زمانه به خلکو ته څه میلاویږي. الله دا مخکې ذکر کړل، دا ګوره کاڼی دی لیکن داسې د هغې ذکر، داسې د هغې خیر جاري دی. اته چا جاری کړی دی؟ الله ته جاری کړی دی. فهي كالحجارة ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار
وَإِنَّ مِنْهَا یقیناً بعض پدې کانو کې لما خامخا هغه دي یشققو چې وچوي فیخرج منه الماء د هغې نه اوبه راوځي. دا دویم نمبر کاڼی ده. یعنې لږې اوبه لږه فایده ورکوي خلکو له. تا خلکو له څومره فایده ورکړې؟ آیا د نیر امره دریاب امره او که نه د یو ګلاس اوبو امره؟ دا ډېره د شرم خبره ده چې سړی ځان ته مسلمان وي امت د رسول الله وسلم کی او هغه چا سره خیر نه کوي. خلک خیر کوي د رسول الله وسلم نه چل زګا وسنګ خیر کو. ستا په خیال چې تا یو سړی تنګ کی او تعالی الله اختیار درکړي ملائک در پسې رولي که چې ته غواړې اندازه دې خلکو سره داسې کوم نو ته به څه وایې چې او که نه زمونږ خلک خو ګري دی په دې تعویضونه ګوري پوه شوې چې دا خو جي موقع ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طائف کې تنګ شو نه هغه ته راغلي وو ملائک که نه هغه ورته څه ویلي وو چې او داسې زمونږ نبي دی معاف کولو قوت خلکو کې نشته چې بل نه معاف کوي تا الله نه معاف کوي. هغه د هر څه قدرت باوجود هغه ویل رب اغفر لقومي انهم لا يعلمون. ربا زما قوم وبخي دي ما نه پېژني ناپوهه دي نادانان دي. ربا دي په اولاد کې به څوک پیدا شي. نبوي منهج دغه دی د خپل پیغمبر اسې نوم مه اخلئ. دا ډېره د شرم خبره ده چې سړی د خپل نبي په نقش قدم نه وي روانه دی وي زه د هغه امتي یم. دا د خپلولو د معاف کولو جذبه پیدا کړي. خلقو له خیر ورکړئ. خیر خپل خیر مه لټوئ یوازې. خپل مال کې خپل علم کې خپل پوهه کې خپل اقتدار کې هر څه کې د قوم خیر ولټوئ. وَإِنَّ مِنْهَا یقیناً بعض پدې کې خامخا هغه دي لما خامخا هغه دي یهبط من خشیة الله چې راغلي د الله د یېرې د وجې. ته که لومبی خیر نشي کولی دویم نشي کولی نو کم سے کم ځان له خو خیر ولټوه که نه چې سړی سهار لمونځ نه پاڅېدی ځان له خیر لټوي ماسپښین لمونځ نه کوي نو دی خو د ځان دشمن دی. دا د قساوت قلبي علامات دي قرآن ښودل. سړی چې د خپل ځان خیر نه لټوي دی یو بل سره څه ښېګړه وکړي بېلماله سړی د ځان دشمن دی. وما الله بغافل عما تعملون. قرآن دا نه دی وایي چې کوم ځای کې ګټ را رغښتی لګوي دا د الله د یېره دی نه. بعضې ګټې داسې بعضې ګټې داسې خو دا خو د الله مخلوق دی او هغه ویلي داسې نو بس ټیک دی وګه. دا انسانان ښه پېژني که الله یې ښه پېژني؟ الله یې ښه پېژني. نو بل لا د خیر جذبه ځان کې پیدا کړي. دا نه چې ما سره د خلک ښه وکړي. زمونږ معامله غلطه شوې ده. هر سړی دا کوشش کوي چې ما سره د خلک خیر وکړي او دې وجې نه معامله خرابه ده. احادیث چې تاسو وګورئ تجارت کې فایده کلی تجارت کې فایده علاغي چې اغستون کې او خرڅون کې دواړه د یو بل خیر لټوي. اغستون کې دا وایي چې زه دله پیسه کم او ګټم خرڅون کې دا وایي چې زه پیسه دنه کم او ګټم او اغستون کې وایي چې دله دوه درې پیسې فایده ورکم نو بیا تجارت کې او فایده یې زمونږ څه حال دی دواړه غاړه دغه چل گئی. اغستون کې دا وایي چې څنګه به وام او ورکون کې هم دا وایي څنګه به وام نو ځای چغې وهی دواړه د دې دا نتیجه دغې څیز ده. د بل خیر چې لټوي الله به د دواړو خیر لټوي لیکن زمونږ په دین یقین نشته. سړی د سهار تر ماښامه پیسه مخکې دی ورپسې چرې پیسه لاندې نه کړه او داسې خلک به وي بحمدالله چې به دا چلونه نه کوي لیکن ډېر ښه خوراک به وي ډېر ښه څښاک به وي ډېر ښه کشاده زړه وي د هغې دا په پیسو نه کېږي دا د الله او د رسول په اطاعت کېږي. زمونږ خیال دا نه چې که داسې روحاني قوتونه شته دی د الله چې هغه دې څیزونو کې برکت پیدا کوي. دا جذبه خپله بدله کړئ. ما پورې خلک خاندي چې تا ته څوک څه ووایي ته والله هغه همره پیسې ورکړئ. زه هم په حدیث مې عمل کړی ګناه مې کړی وینه دی وي چې دا بېوقوف ته نو دی به وایي نو هغه د هغه سوچ دی زما سوچ دی.
ظرف کې چې سپراتی داغه ناغه توي پچا کې چې د الله او داغه د رسول اتباع پر تر داغه ناغه ښکارږي او چا کې چې دغه ذهنیت داغه نه ولا ښکارږي. زه خو ځان دغه ځای ته نشم راغورځول. یعنې هر سړی خپله مرتبه هغه د بل مرتبې ته راغورځوي نو پتا کې فرق څه شو. دې ته انسانیت وي. دا نبوي اخلاق دي دا پیدا کړي اخلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړي. ځان د بل درجې ته مه راغورځوه بل خپلې درجې ته اوچت کړه. دا غلط څیزونه دي. الله غافل نه دی د هغه نه چې تاسو یې کوئ. افتطمعون ان یؤمنوا لکم دا د موجودو بني اسرائیلو بدی او د هغې فرقې لومبنۍ فرقه دا تحریف کوونکي دي. حرفې اړولو ته وایي. کله یو لفظ واړولی شي لفظي تحریف وکړی شي لفظ بدل کړی شي یا د هغې الفاظ بدل کړی شي او یا د هغې مفهوم بدل کړی شي. چې کله مفهوم بدل کړی شي نو هغې ته تحریف معنوي وایي او چې الفاظ بدل کړی شي نو هغې ته تحریف لفظي وایي. حرفې اړول حرف ته ولې حرف وایي. دا انسان په دې ژبه اړی راړی کله به ژبه مخکې راځي کله وروستو کله دې خوا کله دې خوا کله به تالیو سره جنګي کله به ښکته جنګي. ځکه حرف ته حرف وایي او لفظ ته لفظ ځکه وایي چې دا د خولې نه دوړېږي. لفظ معنی دوړېدل. نو دې ته لفظ شی یو دی خو کله ورته حرف وایي کله ورته لفظ وایي. حرف ورته په دې بنیاد وایي چې دا د ژبې د مختلفو حرکتونو نه جوړېږي او لفظ تلفظ ورته په دې وایي چې دا د خولې نه په دې اظهار کېږي. او چې کله تلفظ وشي نه ته بیا قرائت وایي. تلفظ چې کېږي نو بیا قرائت دی. بعضې خلک مونځ کې داسې ولاړي چې خولې پرچې کړې ده شونډې نه خوځېږي ته قرائت نه کوې دوی ماړه کې وکړو وایي ژبه نه خوځي وي نه وایي دا مونځ نه کوي. قرائت پکار دی شونډې خوځاو که نه د خاموشۍ خو دا مطلب دی چې ستا ژبه یې نه خوځېږي. دغې ته سوچ وایي دا ته چې څه وایي چې ماړه کې وایي ته سوچ وایي دې ته قرائت نه وایي. اقرا بیا فی نفسک یو تاویل لګوم ده په دې سوچ کوه. دا نه مطلب چې ته لوله که دا لوستلو نه بیا نفس کې د هغې فرضیت باندې به فرق راغورځېږي. بیا قرائت په مونځ کې فرض دی. یو سړی یوازې مونځ کې د به قرائت به کوي که به نه کوي کوي به نو دی به ژبه خوځوي که به نه خوځوي. چې ژبه نه خوځوي نو آیا قرائت شو نه مونځ نه شو. حرف او لفظ دا د یو سیز دو نمونه دي. دی کې تحریف معنوي هم موجود دی او تحریف لفظي موجود دی. دلته کې تحریف معنوي ذکر کوي. تور کې د دین الله وعده واغستا دی چرالل وی بېشک الله کلام وکړو خو یو خبره دا وکړه چې موسی ولیده موږ ونه لید. دا خو سره د خبرې اهمیت ختموي. او بیا دا وویل راته چې دا کلام خو زما دی ستاسو خوښه ده که عمل پې کوئ او که نه کوئ. د تحریف وکړو. الله خو ویلي خذو ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه. دی شیطاني وکړه. دا چې کوم خلق منکرین حدیث دي دی اکثر بیشتر داوی چې مخکنو کتابونو والا تحریف لفظی نه دی کړی تحریف معنوي که کړي نو ممکن ده. دا ډېر د دغې خلقو بچي دي خالص. حدیث باندې به اعتراض لګي دا عجمي سازش دی او دغه ترونو زامن دي که نه ای پیدا کړي دي نو انګریزانو دا پیدا کړي دا خلک. سر سید احمد خان هم دا قول دی زه دا نه منم چې هغې تحریف لفظي کړي. یحرفون الکلم عن مواضعه. تا قرآن کې نه دی ویلی ته د الله نه مشر شوې. الله وی تحریف لفظي کړی ته وی نه دی کړی. د دلتو هم ویسه حدي که نه دا ډېره غلطه خبره ده چې تاسو د هغې په اتباع کې د حدیث په انکار کې دومره مخکې تلي چې دا عجمي سازش دی او دا د هغې د الله کتاب دی په کې تحریف لفظي هم شوی دی او تحریف معنوي هم شوی دی.
آیا تاسو تم لرئ ان یؤمنوا لکم چې دیوا یقین او کی باور بو کی تاسو د وینا د وجه ایمان نه مراد ایمان اعتقادي نه ایمان سره کلام راغله ایمان سره کې چې بے راشي نه مراد ایمان وروړي او چې کله ورپسې لام راشي نو تصدیق کولی ان یؤمنوا لکم چې دی به تصدیق وکي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د وینا د وجه وقد کان منهم یقینا وپدی کې نه وا دی مشرانو کې وا خو چونکې دی دا غیر واقف مو او په غیر رضامو ځکه الله دې ته نسبت کوي وا د دې په مشرانو کې یو ډله یسمعون کلام الله اذا الله کلام به اوریدو الله کلام کوي بس اوس دین هم خلکو کې سه جوړ کړه الله چې کلام کړو موسی علیہ السلام سره من جانب تور لیمن وکړه نو ته بسوي چې جهاد پکې ثابت شي کہ جی مونږ وایو چې الله فوق ہے او جهاد راغی الله جهاد نه خالی دی الله باندې د الله صفت ده دا څه تشبیهات ته شروع کړی من جانب تور الایمن او دونه طرف نه आवाज راغی ته بسوي جهاد ثابت شي کم صفت چې الله ځان له ثابت کړي هغه اومنه راي کیفیت الله تسپر پورا مشروطی ده الله په کتاب کې او شی کې دی او پای کې اړول راړول کې دی چې حد ثابت دی دا کی هغه یو دی نه هغه ډېرې جوړي پوه چې دا ګور دا سره دا اسمان نه دا ازمکه دا افلاک دی دا پاس عرش دی دا پاس عرش دی به اعلان نه راوسته لکه چې پکې پاس اعلان دی کو دا لاندې پکې چا ویلې دا هغه د زړو فلکیات والا خبرې دي پای باندې ته عقیده ثابت ہے عقیده د انسانانو په تجربو نه ثابت دي چې قرآن او سنت چې سویلي بس ټیک دا الله رب العزت عرش نه پورته ټیک زموږ ایمان دی عرش چې کوم دی دا کل کائنات د هغې په خېټه کې دي دا ښیي د نبي کریم وسلم حدیث نه ښیي کل کائنات دا د کرسی په خېټه کې دي کرسی څه ته وایي موضع القدمین عرش د هغې نه پورته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو دا ټول سوزونه د کرسی په مقابله کې داسې دي لکه څنګه چې په یو بیابان کې د مرغۍ یو وزر پرته وي دا ټول حدیثونه پاتې شو علم الکلام را مخې په دیرو کې پروت شو دا غلطه طریقې دي مونږ مؤمنان یو مونږ د بیت المقدس یا د نورو خلکو چې کوم دی شاګردان نه یو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو دا الله منون کیو الله چې کوم صفت څنګه ویلې بس هغه ټیک دی موږ دا غیر جهت مهد نه ثابتو موږ دا غیر تشبیه نه ورکو لیکن تعطیل هم نه کوو یسمعون کلام الله ثم یحرفونه دا الله کلام به اوریدو بیا به پای کې تحریف کو دا الله کلام موسی علیہ السلام اوریدو دا خلق مو اوریدو څنګه اوریدو بس الله کلام وی زمونږ کلام زمونږ جبه ته زمونږ خلی ته زمونږ الفاظ ته محتاجي دا الله لپاره دا قسم سوزونه الله کلام کوي ګونګې نه ده دی خدا سے الله خلی چې داغه اس صفت نه ښکاري د کمال دا الله هر صفت داغه د شان مطابقي بیا به تحریف کو پائے کې رستو دینا چې پائے و پوي شي او يعلمون او حال چې دی خپوي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ دا دی کې دوی مډله د منافقین دی پکې هغه صورت اول کې مونږ ویلو منافقان چا کیو یهودو کیو منافقان په نصاراو کیو او منافقین په اعرابو کیو دا د مدینه منافقان دي انصار او مهاجرو کې منافقین نشته دا پاس دا نقطه یاد ساته دا ګوټه کې ځان سره چې دوکه کې نه بده مهاجرین و انصار کے سوک منافق نشتا اعراب کے من الاعراب منافقون اعراب کے منافق خلقم و سم خلقم چی کم مرتد شوی دی نو اغا ارتد من الاعراب ناسن اعراب کے خلق مرتد شو صحابہ نا دا غلط پہ جنگلو گئی خلق دا صحابہ کرامو صحابہ کرام اغدی چی خپل بال بچ خپل خزه میندې کورونه جیداد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلې د پاره د الله د رضا د پاره پرېښي دي هغې خپل ځان قرباني کړی دی
هغه په جیدات څه پروا نه ساتلې، هغه شعوري مسلمانانو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته ارتداد په کې نه راغله. دا دروغ وي خلک. د هغې 23 ساله یا 24 ساله چې کومې قربانۍ وي هغه د هغې مذاق مه وړه، هغه داسې نه و. دا منافقین شته دی په دې کې، کله چې مخامخ شي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی نه هغې ته یې مونږ ایمان راوړی دی. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، او کله چې کورنۍ کې یو بل سره جدا شي، چې جدا شي نو څه وایي؟ قالو وایي یو بل ته اتحدثونهم، آیا تاسو خبروئ دي بما په هغې څه فتح الله علیکم چې الله تاسو ته ښودلي دي. دې جملې څه مطلب دی؟ دی چې برال رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې هغه ته به ویل او چې زمونږ کتاب کې کوم علامات دي که نه نا تاکې موجود دي، ته د الله رسول یې. مسلمانانو مخکې به دا قسم خبره کولې چې دا نبي خو صحیح دی، لیکن چې کله به یو بل سره جدا شي یو بل باندې سترګې روښ کړلې چې لکه بېوقوفانو تاسو د خپل کتاب خبرې هغې سره څه لګوئ؟ یعنې زړه کې خو مونږ نه منو دا خبره چې دا د هغه رسولي، د دې په مخ کې ولې دا وایو چې دا د الله رسول دی؟ د دې نتیجه به صحیح لکه دی دا په ځان باندې لوی احسان ګڼي د الله، او دی هم چله چې الله علم ورکړی دا لوی احسان دی. خو د احسان شکریه به داسې ادا کېږي چې د خپل علم بالکل خلقو مخکې کېږي. اوس یو خلک پابند کېږي جي دا خبره ټیک ده خو کوئ مه پوه شئ، اول سر نه تیری د خپل نه چې بھائی دا علم د خورول پکار دی. خلک به ورته څه وایي یاره جي که دی ونه کړه دا خبره نو ښه وایي. داسې به ډېر خلک هغې خپل علم ځان سره وړی دی، سینه کې یې پټو، نه یو شاګرد شته نه یو صفحه کتاب شته، ځان یې هم ختم کو خلک یې هم خراب کړل. عالم هغه ښیي چې هغه څه ولیکي او شاګردان جوړ کړي او خلکو ته دین وښیي. دا د یهودو مرض دی چې علم به پټی بما فتح ولې ښیې دي ته هغه څه چې الله تاسو ته ښودلي، مه ښیه ورته، خول پکار دی. دی سره یره د بل څیز لیحاجوکم به عند ربکم، لام لام د عاقبت، عاقبت بدایي یحاجوکم به چې دلیل بنی سی ستاسو په خلاف کې پاغې باندې عند ربکم ستاسو د رب په مخ کې، د رب په مخ کې محاجه کوي. چې کله مونږ لړ شو د صحابو مخ کې ووایو چې دا د الله نبی دی نو مونږ خو ایمان راوړو نه، نو د قیامت په ورځ به زمونږ خباثت خو ښکاره شي چې مونږ مؤمنان نه وو. نو دا صحابه به زمونږ دا قول زمونږ په خلاف کې د الله دربار کې پیش کوي. دا دومره غټ رذیلان دي چې دلته کې ځان بچ کوي او هلته کې اوس دا وایي چې بھائی آخرت کې هو بیا شرمیږو. نو دا ډېره د شرم خبره ده چې سړي سره علم موجودي، پویه ورسره موجودي دی، پویه هم یو بیا هم اظهار نه کوي، اظهار کول پکار دی. او چې کله د اظهار وکړو بیا ایمان ولره، منافقت مه کوه. یو شی معلوم چې دا حق دی دا حق دی بس وکړه د خلقو مخکې هغه. خلک به څه وایي زیات نه زیات وایي چې پلان کې خوا شوی دی به یې شوي دي. د خلکو د وجې خبره مه پرېږده. افلا تعقلون، آیا عقل نه لرئ؟ عقل څه ته وایي دی؟ عقل دی ته وایي چې خلاف حقیقت خبره کوه. نن خلک هم دې ته هوښیارتوب وایي چې د حقیقت خلاف خبره کوه، دا عقل دی. ځان به نه بچ کړي، ځان خلک بچ کړي، خو د طریقه دغه نه چې دروغ وایي. ځان مونږ هم بچ کوو خو د هغې دغه طریقه نه چې دروغ وایي. دا په دې کې منافقان دي. نفاق مه کوئ کوم شی چې حق ته ناحق دی. اولا یعلمون، آیا دی نه پوهېږي ان الله یعلمو چې بېشک الله پوهېږي پای څه یسرونه چې دی یې پټوي او پای څه چې دی یې ښکاره کوي. دا رټنه ده چې انسان خو به دوکه کې خو خالق ته وسوی. یو سړی که ما دبو کې بالفرض یا مالا دوکه راکي یا زه پوه نه شم غفلت کې هم د خوب هم ټیکدار څه وشي. خو یو سړی چې کله قیامت مني د دې څیزونو تپوس الله کوي که به نه کوي؟ انسان د هر حرکت الله به تپوس کوي. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا.
ستا سترګو لاسو خپو جبې چې څه ویلي دا یې به تپوس کېږي. نو قیامت کې به سړی څه جواب کوي د خپل عمل؟ ځکه الله خو علیم بذات الصدور دی. او بل لا چې الله موږ سره 2 ملائک هم مقرر کړي دي. موږ چې څه کوو هغه ملائک هغه لیکي. رقیب عتید تیار وي. انسان کا هر څه وي خولې باندې ملائک هغه لیکي. دا عمل نامې قیامت پر ورځ پیش کېږي. الله خپل هم خبر دی. انسان به د قیامت پر ورځ د خپل دې عمل جواب کې څه وایي؟ دې ته وایي د آخرت جوابدهي. په دې څیز باندې د انسان اصلاح کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پر ورځ هر سړی به د خپل رب په مخ کې ولاړي او لیس بینه و بینه ترجمان، په منځ کې به څوک ترجمانی کوونکی نه. لږ یو 10 منټه دې باندې سوچ وکړه چې زه به د رب مخ کې ولاړ یم او زما دا په منځ کې به بله واسطه نه وي او ما له تپوس کوي دا کار دې ولې کړی دی یا دې ولې کړی؟ څه جواب به؟ دا د آخرت جوابدهي ده. دا قسم حدیثونه خلقو ته وښیه چې ته به د رب مخ کې ودرېږې، جواب درځي له بیا وکړه. نو که دا ګناه کوم چې کول غواړې، پلار به هم دوکه کې، استاد به هم دوکه کې، مور به هم دوکه کې، ګاونډي به هم دوکه شي، ټول خلک به دوکه شي. لیکن سوال دا چې رب مخکې له به ورځې که به نه ورځې؟ چې ځې بازو له به راځې. ځای خو هماغه دی، هلته نه څوک نه شي تللی. لیس بینه و بینه ترجمان، ډېره د یارې خبره ده. لیکن الله رؤوف رحیم دی. کله کله بعضې کسان نه به الله تپوس کوي دا ګناه دې کړی، دا دې کړی، دا دې کړی، دی به لړه کې یېرېږي. دا ډېر زبردست کار دی. واړه واړه ګناهونه راته شمېري، دې پسې د غټو نمبر دی. الله رب العزت بخپل کنف په هغه باندې واچوي. کنف دې ته وایي لاس په چا واچوي. خدا الله کنف د هغه د شان مطابق څه خبر خپل کنف به پې واچي. نه الله به ورته فرمایي ما په دنیا کې پتا پردا چولې وه، دا ګناه دی کوو لیکن ما پتا پردا چولې وه. بعضې کمقل یې خپله پرده اوچته کړي، پلانکي سره مې دا کړو. دا اوس سړیتوب نشته، خلک یې خوله خوله کېدی ووایي ته شرمېږم نه، جرم دې م کړی دی خلکو ته ښیم اوسو. انسانان په چا پرده نه اچي، دا غلطه فلسفه د خلکو چې دا الله نه پټ نه مخلوق نه وسه پټ شي. دا غلطه خبره ده. الله پرده اچوي، مخلوق پرده نه اچوي. او کله چې سړی د خلکو مخ کې جرم کوي یا جرم ښیي، دا د خپل جرأت ښیي چې زه مه تکړه یم، زما رې څوک لاسو نیسي. دا غلط کارونه دي، دا جرأت نه دی. دا د اسلام د فلسفې خلاف څیزونه دي. اسلام دا نه غواړي. الله به فرمایي دنیا کې دا کار کړو، ما پتا پردا چولې وه، زه نن تا نه شرموم. ملائکو ته به وایي دا کم ګناهونه چې ما نه تپوس وکړل دا نیکو ته واړه. دې ته رحمانیت وایي. دا د الله فضل دی چې بچاو شي. دی خو ته سره یې دی اوس بدل شه چې ربه زما غټ غټ ګناهونه هم دي. مطلب دی د هغې نیکۍ هم غټي که په حدیث کې راځي الله به ضحک وکړي، ضحک به وکړي. ضحک خندا ته وي، د الله خندا د هغه شان مطابق. ملاقات شته رب سره، کوشش دا پکار دی چې الله په موږ دومره مهربان شي چې زمونږ وړه ګناهونه په غټو نیکو کې بدل کړي. د الله د رحم د پاره هم څه بنیادونه پکاري که نه الله سره رحم کوي. بنیادونه خپلول پکار دي. جرم دی کړی بس پټ که چاته ښیمه توبه وباسه، الله ته توبه طایب شه، سبی مه کوه، کار به سمیږي. الله په سر او په اعلان په دواړو باندې پوهه دی. او بعضې په دې کې امیان دي دریم فریق، او بعضې په دې کې امیان دي امیین دي. څنګه امیین؟ لا یعلمون الکتابه، نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مگر په تش عبارت. په تش عبارت چې پوهېږي هغه ته امي وایي.
دا حافظان په کومه خانه کې براولید یا هغه امامان چې له قرآن ترجمه نه اوري دا په کومه خانه کې راولي دا قرآن دی ما ځان نه شو کړی بعضې په دې کې امیان دي لا یعلمون الکتاب د کتاب نه واقف نه دي علم د کتاب ورسره نشته د قرآن په مطلب نه پوهېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو نه پوهېږي الا امانیه مگر په تش عبارت تش په عبارت پوهېږي دا امیان دي د دې جنجټ نه روزه امیان کېږي ما کم سے کم د الله ذات پیژنئ د الله صفات پیژنئ خپل نبی پیژنئ د هغه سنتونو پیژنئ چې زموږ 24 غنټې پکارېږي بېشک باریک علم دی نه یو خود عالم یو باریک علم شیخ التفسیر دی شیخ القرآن دی شیخ الحدیث دی هغې ته اړ نه رسو موږ یو کس نه رسو هغې ته خو کم سے کم دومره علم خو حاصلول پکار دي چې سړی 24 غنټې ژوند د هغې مطابق تېرږي د امیت نه به روزي کله لوی لوی خلک دنیا کې ډېر کلتې خو دنیا دین کې امیخ د خیر آباد سکول کې موږ سره یو پروفیسر صاحب زما خبرې مې واورېدې ډېرې زیاتې ته بیا وایي ډاکټر صاحب مې جي وی دا کامن مین به څه کوي نو ما یې کامن مین څه مطلب وی لکه زه که نه نو ما ته خو کامن مین به نه زما په خیال وی څنګه نه ما ورته مې تا ماسټر څه کې کړی وی دی نو ما ورته دا ته اسلامیات کې نه شو کولی د دنیا دپاره تا څومره کلونه تېر کړي کچې نه شروع کې تر ماسټر پورې 24-25 سال ضایع کېږي دی کامن مین دی د سره 8 کاله نشته چې د الله دین زده کړي 6 کاله ورسره نشته چې د الله دین زده کړي دغه پرېږده که دی هر ماښام یا هر سهار د قرآن یا د حدیث په درس کې کېناستو نو هم بیا دا حال نه وي د دنیا کې ښه کړه دی او دستخط په انګریزۍ کې کوي پوهې دا ذهني غلامۍ کې مبتلا دي دستخط په انګریزۍ کې دی نیشنل بینک څه زمانه کې دا ویل چې څوک دستخط په اردو کې کوي نو هغه به دا شی کوي دا به کوي دا به کوي نو تاسو هم ښه غلامان یې دا ذهني غلامۍ کې مبتلا شي غریبان ایو نه ما تپوس وکړي د انګریزۍ دستخط څوک نه شي کولی ما ورته ته وکړه دستخط ویې کیمرا کې دی خو چې ما ورته وکړه ما ته یې نیغه نیغ کېدل دستخط نه کېږي پردی دا پیښه ده د چا نظر چې تیز هغه دار چا دستخط کولی شي اتم جماعت کې مونږ زموږ استاد سمین صاحب نوم ده بیمار و غریب ساینس به موږ ته ښه علاقه یو ملګري به ټوخی وکړو هغه به یې پاسې ځای کې جراثیم وخوری لرې به یې کښېنو زموږ ملګري چې کله هغه تنګ و نو ډسټ به یې جوړ کړه په دغه کې بورډ به یې پاک کړه که نه بچا به دوړولي ده بیا ونه راته کمرې ته او د هغه دستخط یې ما کولې واړه خو شیطانۍ کوي که نه د ساینس څیزونه باندې به دستخط یې ما کولې وړه یو ورځ هغه جایزې والا راغل معاینې والا هغه له ډېر ښه ډاډ یې ورکړ ډېر هغه ته یې تسلي ورکړه بل ورځ راغی ویل چېرې دا زما دستخط یې چا کړی بیا چې کله موږ مطمئن شو چې دی څه وکړي نو زه پاسې میدا ما کړی ما له پیسې هم راکړي تا ته دغه نه بچلم خو دا راته وایي دا یې کړي څنګه مې داسې مې کړي بس زه دا یو ذهني غلامي ده چې انګریزۍ دستخط څوک نشي کولی ولې نشي کولی هر چا دستخط کېږي سړی چې روانۍ کوي کولی شي هر ټایم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی بعضې په دې کې امیان دي نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه مگر په تش عبارت په تش عبارت ځان مه پوهېوه کله امانیه دا ارزوګانو ته وایي دی ورته څه کیسې ښایسته کړي بعضې په دې کې امیان دي لا یعلمون الکتاب د الله په کتاب نه پوهېږي الا امانیه مگر روان دي څه پسې آرزوګانو امیدونو پسې چې دا چل به یې دا وظیفه مې دومره 100 ځله کړې ده دا وظیفه مې دومره 1000 ځله کړې ده دا د وظیفو کار نه دی سما عقیده وساته د شرک نه خالی کا توحید عقیده خپله کا اتباع کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تا جنت ستا ځای دی دا د وظیفو کار نه دی جنت ته سړی په ښه عقیده ځي او په هغې وظیفه ځي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي ځان وظایف مه جوړوه دا امانی پسې روان دي او دین دی الله یظنون مگر اٹکل کوونکي اٹکل پسې تلونکي
फ़वाइलुल लिल्लज़ीना सलरम डल पदी के ये तो वही मुहर्रिफीन बित्तहरीफ़ लफ्ज़ी अल्फाज़ों के तहरीफ़ की डाला बाद ये पदी हाँ फ़वाइलुन न हलाकत तेदाए कसान पर यक्तुबून अल किताबा चेगी लिखी किताब बेअयदीहिम पखपलुल्लाह सुनो बांधे पलास चिसो किताब लिखी दर पार हलाकत थे ता जोड़ पखपो लिया लगा दा मुहावरा दा लिखी आ गई हुक्मुना फतवे बेअयदीहिम पखपलुल्लाह सुनो सा मतलब तखपल जान न लिखी मुज़िउल कुरान की लिखी तो दे आयत लान दे ये वो लोग हैं जो आवाम को उनकी खुशी के मुवाफिक बातें जोड़ते हैं, बातें जोड़ कर लिख देते हैं और निस्बत करते हैं अल्लाह या रसूल की तरफ। दा खलक दे जदा आवाम रजा करो द पारा गलत फतवी लिखी दा नंडेर शेरी गलत फतवा वो लिखी खलक कल हुकूमत फेवर के कल हुकूमत खिलाफ के अकल भाई माँ अल्लाह खूब के लिए माते दासी लो कल माँ रसूलुल्लाह खूब के लिए फतवा चोर क्या कह रही सूरत अहकाम पर खूबून न साबिती अहकाम दाम मखलूक पर खूब न साबिती दा कई खलक दाउली की सुम्मा यक़ूलूना बेअवाई हादा मिन इंदिल्लाह दादा अल्लाह द तरफ दी तजान शेउली की पैसे मखली दा खलक लियश्तरू भी समन कलीला दे रपारा चाह हासिल की पदी बाने दुनिया जलील मामूली वस कबल द दुनिया रपारा दा हरकत न कई फतवे वन खरसो दा ढेर शेरी जड़ा बदरशी दल्ला दलता जमुगी अमर करे आगो जनालला द्रे तलाक वर्कल पे मजलिस के माँ पसेराल नमाए गोर देख यो मसलक दाले दी सुरे अयो मसलक दा अयम्मार बाद अयम्मार बाद कम दे दा द्रे वर्कली शिवी तलाक पे यो मजलिस की यो गणी अल-हदीस दारेंगे इमाम इब्न तैमिया अनोर बाद खलक द्रे वर्कली शिवी तलाक यो गणी अनोर द्रे गणी उस्ताहवाला के देवाने अमल के देवाने अमल के वे तो सह मार तेर दा मार वादा खबर बखई मार दा खबर ओकला ब्याला लगा जे द कमसड़ी सरे रिश्ता अगे लोए मुहतमिम दे हाफिज साहब दे अगर जे पता लगे जरा हो जमुंगे द कोर मसला और तख्ता यो तलाक वाक़ शे दरी तलाक वाक़ शे ये द जान द पारा हुक्म जुदा और द आवाम द पारा हुक्म जुदा दा किस्म हरकतू न कई खलक ता गुनाह है गुनाह कबीरा दा चौसड़े पदे मुतमैन दे भाई दे तेमिया राय टिक दा नो खल को न खई बेख तो देना बहास नो कम कम राय टिक दा अगजान ला मसला कुछ चौसड़े पदे मुतमैन दे खपल कोर क्या गराए चली देरा पारा जमा लूर यार वेरा या खर्जा कोर तरा निश वो देनो रसखा खल को स गलती कर आई खो पैमा नहीं कम चराजी और तपोस के अगीब पैमा नहीं ब्या जिससे चलो कम न बल चाहता ना खी अजान दा पारदा का मसला दाड़े लो गुनाह मसला मसला ही और टोल पारे और शांति बाद खुदा से की चाह हलाल बिल्कुल हराम की और बाद दासी चाह हराम हलाल की दखपल फतवे बजरिया गुनाह है दर पैसों दा पार यवामत अहमदा पत रख ये मुठे में वाला गरम का दा चल में भी होगा तो जमंग मुठे गरम का दा चलोगा ना तो बचा पे अक्षय में नहीं गाखुने वालोश में दा अर सड़े दा से नहीं दा बाय ज़मीर फरोशी दा हरकतू न कही गई लेकिन अल्लाह न माफ़ किया अगर नमूना वागस्तल दा से खलक शतरे दा बेगैरती दा अल्लाह दीन तो नुकसान और कुल ली हक हकी और बातिल बातिल यक्तुबून अलकिताब बेअयदीहिम अलकिताब अलअहकाम अलफतावी फतावी अहकाम लिखी पखपल्ला सुनो खपल जान नव लिखी तो सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह ब्यावी दादा अल्लाह हुक्म दे मुफ्ती से वही दादा अल्लाह हुक्म दे दासरा पारा कई लियश्तरू भी समन कलीला तो देरा पारा च हासिल की पदे माने समन कलील समन एवज़ कलील मामूली सुमरा पैसे वजर कली
1,00,000 به ورکړي 100 روپۍ ورکوم غریبانو کار خراب لاک خو ډېر شي دا ډېر کم قیمت لګوي د خلکو فویل لهم نو هلاکت دی دې دپاره مما کتبت ایدیهم په دې وجه چې لیکل کړي لاسونو د دي دا لاس دی الله تبا کی کله کله الله نسبت کوي که نه تبت یدا ابي لهب وتب دا الله او د رسول خلاف چې شي نه الله هغې لاسو ته خیرې کوي دا ابو لهب جرم هم دا چې هغه رسول الله صلی وسلم ویشتلی و د دم جرم دا چې د په خپلو لاسو د ځانه شی لیکلی دی فویل لهم مما کتبت ایدیهم دا لاس ډېر غلط لاس دی وویل لهم او هلاکت دی دې دپاره مما یکسبون دا یې کسب نه چې دی اختیار کړی غلطه مسله کوي غلطه فتوه لیکي او په هغې پیسې ګټي دا ډېر غلط روش دی دا تا مسلمانان ګډوډ کړل دا ولي کوي دا پنځم دا سبب هم دی دې درواني دا ټیکهداران دي د جنت وقالو دوی وایي لن تمسنا النار چرې نشي رسېدی موږ ته اور الا ایاما معدوده مگر سور ورځې د شمېر خلک دلته تفصیل دا کوي چې دا په کومو روزو کې دي رسخي عبادت کړو هغه مراد دی قرآن مجید کې چې ته وګورې سورة المائده 18 آیت کې نا خدا وجه نه ښیي خدا وجه چې نحن ابناء الله واحباؤه دا الله دوستان به دي ځان ته ویل مونږ د هغه محبوبین یو د هغه الله نازولی یو دا خو اسرائیلي روایت دی هغې په بنیاد سره قرآن حل کوي دا ټیک دی چې دا د انبیاو اولادو لیکن د دې عمل د انبیاو غوندې نه و د دې پلاران نیکان ښه خلک و لیکن د دې عمل د خپلو پلارانو نیکانو غوندې نه و دا هغې لکه څنګه زموږ زمانه کې سابیاقان کوي سابیاق صاحب ګیره خوري جماعت له نه راځي چې پلار یې وفات شي نو په مصلی خلک کښېني ستا پلار مصله ده نو بس هغه خلق دی بس بدعات او رسومات هم په دې ډېرېږي نو د یو سړي عالم زوی کې اهلیتي ټیک ده مشر دی خو نه اهله ولې مشر کې زموږ د خلکو دا خیال چې موږ مولیان یو تاسو مولیانو کې څومره خلکو ګیرې وساتلې څه شي مولا ده خلق باندې سه جعلی رو پروت دی جی مولیان دی ګیر اخري بدکارۍ کوي مونځ نه کوي سیګریټس کوي تماشې کوي دا څه مولا ته دې ندی خاندان جوړ کړه خاندان نه دی ذات نسب نه دی عجیب و غریب حرکتونه دي د خلقو اهلیت چې نه هغه دا منصب مو ورکوه منصب دی ورکوه اوس به دی روانې کوي د خلکو په جیب به ډاکې چي بدعات به کوي شرکیات به کوي د خېټې د نور به ډکي هر څه یې وکړل په دې سیزونو کې یو وجه دا هم دی نه موروثیت جوړ شوی دا موروثیت نه دی چې اهلیت نه په اولاد کې د عالم ادي مصلی خوال نه راځي ادي ممبر باندې هم نه کېني هغه اولاد دي کېني چې هغه کې اهلیت شته د پلار د مصلی دین یې ویلی دی قرآن یې ویلی دی حدیث یې ویلی دی درس و تدریس کوي ٹھیک ده دی وایي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده تو آیا اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو د الله نه لوز اخیستی که الله لوز کړي ټیک ده فلن یخلف الله عهده نو چېرې الله خلاف نه کوي د لوز خپل که الله وعده کړي نو الله د خپل لوز خلاف نه کوي ام تقولون علی الله ما لا تعلمون هم به معنی بلکې تاسو وایه په الله باندې هغه سوچ پوهېږئ پې نه الله چېرې داسې نه دی ویلي بلا دا تتمه شوه د خطاب تخویف او بشارت دا تاسو چې څه وایې دا خبره نه ده الله چا سره دا وعده نه ده کړې چې او فلان کې قوم به جنت ته ځي او فلانې به جهنم ته ځي الله صفتونه ښودلي دي هغه صفتونه چې چا کې موجود شي نو جهنم ته ځي او سبای صفات شي چې هغه موجود شي نو جنت ته ځي په امت کې دا پیدا کېدو وجه نه ده بلا داسې نه ده دی بل ته بل اضرابي وایي زموږ استاد و مثال دا راکړو چې ته یو سل دی چې 2 ضرب 2 د هغې یو دوم شکل روان شو دی بل دوم شکل روان یو بل راو بغېدل که نه ریزلټ څه شو 4 دا نه 2 دی نه بل 2 دی دې ته اضرابي په دې وایي بلا دا خوله وله روانه که تا چې څه وایې چې لن تمسنا النار داسې خبره خو نشته قانون دا دی چې من کسب سیئتا
देखिए आसान माना होगा सैया न मुराद शिरक वाला और ख़ती न मुराद उमदक के सैया वाला, इस मुश्किल बताते न राजी आम जुर्मों ने दी मुराद भला ख़बर अदा से न दा, बल्कि मन का सब सैया तन चाचे इख्तियार का शिरक और दा शिरक दको वाहा तदबीही और गिर चापीर शददना खतियतुहु दद दागुना ते इहातो कर दे चिम्मड़म पदे सही अवानशो पशिरक मलश फौलाए का साबुन्ना दुदा कसान और वालदी हुफिया खालिदून दीव पदे के में शही इन्हें सोच चे शिरक कई शिरकों को तो बे न बासला तर मर्ग पूरे शिरक हो दे जहन्नमी रे हर सुख जी कदेव मत की कबल की अब इशारत वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात आ कसान ची माने रावड़ दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदल आमाल इकड़ी दिन एक दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा कई न का मख के ज़माने की उसी हो कभी आई उलाइका अस्हाबुल जन्नति दा कसान जन्नत वाले दी हम फिया खालिदून दियो पदे के हमेशा ही अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।